بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپور د ملګري محمود جان عمرزی سره یو وارې بیا تاسو ته د فرنټیر کالج نه حاضر یم. کتونکو د فرنټیر کالج به زه څه ووایم چې افتتاح یې وشوه څه شو، خو به هر حال افتتاح چې کومه ده د نن نه 26 کاله مخکې شوې ده، او نن چې په دې پاکستان کې او بیا په پښتونخوا کې په ښو کورسو باندې خلک ناست دي، او موږ ورته یو خبره کو چې د پیریانو ژبه چې زده کړې ده نه هغه د حمدالله صاحب نه او د دغه فرنټیر کالج نه. خو په 1989 کې زمونږ یو صحافي مشر بابا صحافت حاجي ګل کرم خان چې کوم دی د دې پرانیسته کړې وه. نن یو وارې بیا دفتر چینج شو، د زوړ چې کوم دفتر و د هغې نه په یو څو قدمه فاصله کې د فیصل بینک ته بالکل مخامخ چې کوم دی نو په یو غټه پلازه کې د دې پرانیسته وشوله. هغه هم د محمدزی یونین آف جرنالست صدر حاجی فیض محمد وکړه او د حاجي ګل کرم خان زوی وکړله. په دې موقع باندې زموږ سره ستر صحافیان مو او پروفیسر امان الله صاحب مو او ورسره حمدالله صاحب د هغه 90 هغه استادان چې کوم دی هغه رابللي وو، د هغوی هم تاسو سره موږ متعارف کوو. نو زه کله هم دا نه ویم چې دې افتتاح وشوله یا افتتاح چې کومه ده د دې نه 27 سال مخکې شوې ده، او نن دا ځوانان لږ وښایې دا دلته کې وینې دا ځوانان انشاءالله سبا زموږ مستقبل دی، او دا په غټو غټو څوکو ناست دي او دا به دې ځای نه فارغېږي. ډېر وخت هم چې وګورو نو دا دوی ته چې کوم دی باقاعده موږ صرف هغه افتتاح یو هغه روایتي غونډه مو کړله چې یو خلکو ته پته ولګي، او بل څه وي هغه نکاح یې تازه کړله. نو موږ به همدا ووایو چې همدا دغه لفظ به بیا د مشرانو نه تپوس کوو چې ما ټیک وویل، خو ټیک مو نه وي، خو په دې ټیم باندې مې استعمال کړ. نو موږ هغه تازګي وکړله چې ګل کرم حاجي صاحب نه پس چې کوم دی فیض محمد ته دغه اعزاز حاصل شو چې نن د دې چې کوم دی دغه پرانیسته وشوله، او موږ هم الحمدلله دغه ځای کې موجود یو. نو زه دا تاسو ته چې کوم خلک مشران ښیم نو دا هغه تعلیمي ماهرین دي. دې کې زموږ دا ریټایر پرنسپل صاحب چې کوم دی دلته کې موجود دی چې دې وخت کې د آی سی ایم ایس چې کوم دی د هغې مشري کوي. امان الله صاحب چې کوم دی دلته کې تعلیم په مد کې ډېر زیات خدمات دي، او هغه تعلیم چې کوم هنر دی او بیا سیکرټري پاتې شوی دی. ورسره چې کوم دی نور ډېر مشران موجود دي، هغه به حمدالله صاحب بیا ذکر کوي. خو نن هغه یاد تازه کېږي چې د فیض محمد سره به خبرې اترې کوو چې د دوی والد صاحب باقاعده دلته کې ګل کرم حاجي صاحب چې د دې هغه پیتې کټ کړې وه، نن یو وارې بیا هغه یاد تازه شو. ارکلي درته یم حاجي نن تاسو دا پرانیسته وکړه، څه وایې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني الف خان نور. واقع ده چې دا فرنټیر کالج لومړنی افتتاح په 1989 کې زما والد صاحب حاجي ګل کرم خان مرحوم کړی وه چې الله پاک د هغوی مغفرت نصیب کړي. او هغه کم بوټي چې کرل هغه ورو الحمدلله دې تر اوسه چې نن هغوی یو ډېر ښه بلډینګ ته شفټینګ کړی دی. او زه په دې وخت باندې د حمدالله جان صاحب شکریا ادا کوم چې هغه د بابا هغه تسلسل جاري کړو، ما له دا یو اعزاز راکړه چېرې د هغې نوې بلډینګ افتتاح زه وکړم. او په دې وخت کې هغه موږ سره چې کوم دلته ماهر تعلیم دی لکه پروفیسر عبدالغني صاحب چې د آی سی ایم ایس کالج 400 پرنسپل هم دی، او ورسره یو ډېر په ښه د ایجوکیشن په دغه کې دغه خو نوم یادېږي. موږ سره پروفیسر امان الله صاحب موجود دی چې هغه د ګورنمنټ کالج اف کامرس پرنسپل هم دی او د ټیکنیکل بورډ سیکرټري هم پاتې شوی دی، او بلکې په تعلیمي میدان کې دغه ډېرې هلې ځلې دي. موږ سره ډاکټر مشتاق صاحب چې هغه د ګورنمنټ های سکول هایر سیکنډري سکول چې پرنسپل دی هغه موږ سره موجود دی. موږ سره دې وخت کې ډسټرکټ اکاونټ افیسر عمران خان موجود دی. زموږ د چا محمد زین جرنالست چارج چې کوم سینیئر جرنالست موږ سره جنرال سیکرټري کې زاهد خان دی، حاجي صدیق الله دی، طارق جان قریشي دی، الف خان ور په خپله تی نور موږ سره ګڼ ملګري دلته موجود دي. زه دا وایم چې حمدالله صاحب ساري نصرت حسین طوفان موږ سره سینیئر جرنالست دی کې موجود دی، که زما شانو پاتې شي معذرت کوم. زه دا وایم چې فرنټیر کالج چې په 1989 کې کوم قدم ایښولو الحمدلله هغه نن د 400 په ضلع کې ګډ ته رسېدلی دی، او په چاده کې یو تعلیمي انقلاب هغوی وروسته دی. یوازې دا نه چېرې دوی فرنټیر کالج اف انفارمیشن ټیکنالوجي ده، د دوی آی سی ایم ایس سکول سیسټم دی، آی سی ایم ایس کالج دی، چاته انسټیټیوټ اف میډیکل ساینس دی. نور د حمدالله صاحب داسې ښه پروجیکټ نور هم شته، بلکې هغه د وزیر اعظم چې کوم سکیل پروګرام هغې کې ډېر خلک فیسیلیټیټ کړو. هغه غریبانان چې هغوی د تعلیم سوچ هم نو هغې روچت کړو، هغوی ته هنر هغه نن په ښه پوسټرونو باندې ناست دي. نو زه دوی ته په دې باندې خراج تحسین پیش کوم، او انشاءالله دې نه دا تمه ساتم چې کوم دوی د ایجوکیشن فیلډ کې کوم هلې ځلې شروع کړي دي دا به جاري ساتي، او زموږ طور انشاءالله دوی سره جاري وي. ډېره زیاته مننه. کتونکو د دې ادارې نه چې کوم دي یتیمان بېوسه خلک
هغه وتلی دي. موږ خپل ځان دپاره اعزاز ګڼو چې صحافیانو له دا عزت چې کوم دی حمدالله صاحب ورکړی دی، چونکې حمدالله صاحب چې کوم دی یو اکیډمي ده او د تعلیم په مد کې چې کوم دی په دې 400 کې چړومبنې د پریانو ژبې موږ ته ښودلې ده. په دې 400 کې خلکو ته په تنګي کې کالج کولو کړو، په 400 کې مو په شب قدر کې مو په دین چې هغه پراجیکټ و بیا ولې ختم شوي، خو 400 کې چې کوم دی هغه قدم برقرار ساتلی. نو موږ به دلته مننه هم کوو محمود جان عمرزی زموږ جرنالست ورور دی، آفتاب علي دی 400 نیوز والا هم راغلي، د هغوی هم مننه کوو. او بیا د حمدالله صاحب ډېره زیاته مننه کوو چې نن د ګلکرم حاجي صاحب هغه یاد یې را تازه کړل او هماغه موږ ته دغه عزت راکړه. او فیض محمد حاجي صاحب چې کوم دی باقاعده د دې پرانیسته وکړه. نن ما اورېدل چې یاره یو 2 کسه پکې تا داسې نور هم راوستي. حمدالله صاحب څه به وایې؟ او بله خبره کومه چې حمدالله صاحب لږ خفه دي، خو فیض محمد صاحب چې کوم دی نو ورته یو خبره ښکاره کړه چې خلک ترقي کوي، خفه په دې چې هغه بلډنګ پسې خفه دي او هغه ته ډېر زیات وخت تیر شو، نو ترقي کوي انسان او نن انشاءالله ډېر ښه ځای ته راغلل. څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الف خان ورور ډېره مننه ټولو ملګرو ایم یو جی او د آفتاب صاحب او د ټولو ملګرو ډېره مننه شکریه چې تاسو نن د پروګرام له د سیکنډ اوپننګ سرمنی له تاسو فرنټیر کالج ته راغلی. زه ډېر زیات مشکور یم، ډېر خوشحاله یم. اصل کې فرنټیر کالج که د دې بیک ګراوند وګورئ نو فرنټیر کالج په 400 کې 31 سال شو. په 31 سال کې 400 ته ډېر بې انتهایی ښه خلک او ښه خلکو ته روزګار ورکړی دی. 400 کې یتیمانانو ته، غریبانانو ته، هر قسم خلکو ته، په سونو خلکو ته سکالرشپ هم ورکړی دی. ټایپ شارټ هینډ او د کمپیوټر په مد کې په سونو زرګونو داسې هلکان سټوډنټان چې هغوی نن سبا ښه پوسټونو باندې دي. هغې کې سټنوګرافر شو، کمپیوټر اپریټر شو، جونیئر کلر شو، بلکې سټنوګرافر نه ډېر هلکان چې دي هغه نن سبا اسسټنټ سیکرټري او ډایرکټر پوسټونو ته دا رسېدلي دي. زه دې وخت کې ما سره چې کوم ښه ټیم دی بهترین، هغې کې ډاکټر مشتاق صاحب دی او زموږ دلته سمیع الحق صاحب دی چې په 97 کې او 96 کې چې دی هغوی دلته کمپیوټر آغاز کړه. هغه وخت کې دی MSc کمپیوټر ساینس کې کړی وه. دې نه دغه شان چې دی موږ سره روح الامین صاحب دی چې د دې فرنټیر ډېر لوی خدمات دي. د هغې عبدالله جان دی چې د ادارې لپاره هغوی ډېر لوی خدمات او په سونو سټوډنټان چې دی د هغوی نه فارغ شوي دي او نن سبا کامیابه زندګي تېروي. نو دې کې تاسو د ټولو ملګرو صحافیانو وروڼو ما سره ډېر لوی ملګرتیا ده، د هغوی ما سره ډېر لوی خدمات دي چې هر وخت دی ما له راغلي دي او زه سپورټ کړی یم. ستاسو ډېره مننه جي. ډېره مننه. کتونکو موږ دغه فګر یادو خو 31 سال شو. 31 سال بعد چې کوم دی په 89 کې ګلکرم حاجي صاحب د دې افتتاح وکړله، بلکې بنیاد یې کېښودو. حمدالله صاحب سره په دغه سی کې څنګ په څنګ د دې چې څونه تشهیر او خلک یې رابلل. نن چې کوم دی د هغې نه پس د هغوی د وفات نه پس چې کوم دی فیض محمد هم مسلسل لګیا او نن دغه اعزاز هغه حاصل کړه چې دغه پرانیستی راکړه. او موږ هم چې د کوم یونین سره یو او د کوم یونین نه موږ زده کړه کوو، یو له 20 کس هم پېژني، نو هغه هم دغه مامزی یونین دی. نن دغه مامزی یونین ته چې 31 سال دغه تجربه چې کومه ده هغه پټکي فیض محمد ته ورپسرئ. پروفیسر امان الله صاحب چې کوم دی هغې سره به هم څو خبرې ترې کوو. ډېرې داسې خبرې دي خو زه هغه نه کوم، خو بهرحال نن چې کوم دی افتتاح ده. څه وایي جي په دې موقع باندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول خو دلته پر اغوستو باندې د حاجي حمدالله جان صاحب شکریه ادا کوو او بیا ستاسو ټولو د صحافیانو وروڼو خاص کر د محمد زی یونی اف جرنلیسټ د دې هم شکریه ادا کوو چې دې پروګرام لا یو ښه رخ ورکړ. خبره دا ده چې دا حاجي حمدالله جان صاحب چې کم کار کوي نو دا د تعلیم سره سره تربیت دی، ټریننګ دی، دا وکیشنل کار دی. دا هغه څیز دی چې دا په عامو سکولونو کالجونو کې نشي ښودلی. سکول اوپننګ کړی او هغه له مونږه چې کوم هلته کې اعزاز او کوم خطاب ورکړو بابای صحافت دا وله مونږ ورکړی وو. دا اعزاز مونږ ته حاصل دی او په دې مونږ فخر کوو چې حاجي صاحب چې مونږ راوستی وو نو ډېر بیمار او تکلیف و او هغه چې په کوم حالات کې راوستو نو حاجي صاحب ته پته ده چې ډېر خو هغه وایي چې زه به د امان الله خان پروګرام لزم. نو مونږ هغه ته هم دعا کوو چې د هغه د لاس لګولي بوټې اوس رنګ او خوند او نوکری او ډېر عزت یې دی چا څه دی له ورکړی دی. نو زه شکریه ادا کوم ستاسو هم او د ټولو هم او الله دې دا اداره دین دوګني را چوګني په ترقۍ باندې کړي. تھینک یو ویری مچ. ډېره مننه. امان الله صاحب ووایي چې بزر سیاستدان، نو مطلب دا چې باچاهان سره بالکل څنګ په څنګ و هغه ټیم نه چې کوم دی بنیاد د خدایي خدمتګار او بیا آزادو مدرسو په دغه کې راغلو، نو هغه زړې خبرې ته نظر واچو. خو
صحافیو د هرې پارټۍ زړه یې ګټلې دی. دا دی چې زموږ صدیق الله جي صاحب زموږ جرنلسټ مشر چې کوم دی زموږ د مامزی نصرت حسین توپان صاحب، دا جي زموږ زاید خان صاحب چې زموږ جنرال سیکرټري دی، او زموږ پرنسپل صاحب چې کوم دی او دې وخت کې د آی سی ایم ایس پرنسپل دی. خو موږ به هغه ماضي ته لاړ شو چې تعلیم دپاره ډېرې خلې ځلې دي. څه وایي جي نن دغه افتتاح وشوله فیض محمد په لاسو باندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه په دې باندې ډېر زیات خوشحاله یم چې عبدالله جان صاحب کوم بوټي کړی دی انشاءالله هغه کې خیري فلاورز او میوه چې کوم دي ونیوله او دوی چې کوم دی د دې ډېر لوی خدمات دي. زه چې په دې کارش کې یم نو زه د دې دغه ته ګورم چې دوی څومره هیلپ کوي غریبانانو سره، کونډو روڼو سره او دغه سره چې کوم دی نو دوی ډېر زیات هیلپ کوي. او دا چې کوم دی د دې د ترقۍ او د دغه چې کوم دی دې سره د خلکو دواګانې دي. او دا ما اکثر کسان ولیدل په اسلام آباد کې په یو ځای بل ځای کې چې خو پوښتنې چې تپوس نه وکړو نو هغه د دې شاګردان دي. نو ابله چې کوم دی یو کس راغلی و او هغې باندې مونږ بیا ډېر زیات وخندله چې دغه اوږده اوږده ږیرې وه سپینه او دوی وی دا وی زما شاګرد دی. نه مونږ ډېر زیات انجوای کړه. ما ورته وایم تاسو چې خلکو ته دا وایي چې دا زما شاګرد دی نو خلک به څه وایي ستاسو په باره کې. نو د دې ډېر زیات خدمات دي او بس د دې د کامیابۍ دعا کوو خدای پاک د دې نورم کامیابي ورکړي او په رزق دې فراخ شي او بس الله دې ولا صحت او کامیابي ورکړي. ډېره زیاته مننه. کتونکو څنګه چې ووې زموږ نو سم ځوان لګي او دا دی چې 31 سال خو صرف د دې داري وشو، خو شاګردان 33 سال له دیو شو. خو دا شاګردان چې وي نو دا داسې علم دی څنګه چې پروفیسر صاحب ووي دی له خو د عمر نه زیات ومي نو دا 40 زده کول چې کوم دی هنر دا ډېره زیاته ضروري ده. دا هم شاګرد دی او دا چې کوم دی نو د 91 نه چې کوم دی نو دا استاد دی په دې کې دا تاسو وینئ. نو کتونکو تشهیر د دې ادارې اړو پکار نه دی ځکه چې دې ته اړو ضرورت نشته دی. دا دومره پیژنګلو لري خو بیا خو موږ تاسو ته دا وایو چې فیصل بینک ته مخامخ د ازوړ ځای نه راله فیصل بینک ته او نن چې کوم دی نوشیرا روډ باندې دا د اداره ده او الله دې کي چې دغه شانتې مخ په وړاندې رواني زمونږ ملاتړ ورته ترلاسه دی او زمونږ به ورسره انشاءالله هم دغه شانتې ملګرتیا وي. او زمونږ خو په دغې خوشحال یو چې کله هم غریب را لېږلی دی یتیم هم را لېږلی دی نو دې ځای نه سرټیفیکیټ دا کړی دی هغه ته بیا نوکري ملو شوې ده. نو دا هم د دې ادارې یو خوبي ده او ترکاڼانو کوڅې ته مخ دا به حاجي صاحب به دا اډرس هم ووایي او حاجي صاحب هغه ټیم کې تاسو خو وایي حاجي صاحب که نه چې ګلکرم حاجي صاحب د افتتاح کوله او جی او بالکل بسم الله الرحمن الرحیم. د حمدالله صاحب د ټول سټاف د ملګرو د ټولو راغلي مېلمنو ډېره مننه. دا اداره څنګه د ټولو ملګرو وي هغه ریپیټیشن نه کوو خو اوس چې کوم ځای کې قایم دا بالکل په نوخار روډ ترکاڼه کوڅې ته مخامخ فیصل بینک سره خوا کې دا اداره قایمه شوې ده او انشاءالله ډېر اکسیسیبل ځای دی، کلو ځای دی، ښه ماحول دی. نو انشاءالله چې موږ ټول خلک څنګه دلته خپل بچي راولو او د مصروفیات یې دلته د علم رڼا حاصلول وي نو دلته به راځي انشاءالله. دلته ډېر ښه ماحول دی. مهرباني. زاهد صاحب ستا مې ډېر د ورکوټوالي تصویر دلته ولید د ګلکرم حاجي صاحب سره شاته ولاړ وي. بسم الله الرحمن الرحیم. علف خان بھائی بالکل د 1988 کې دا ضلع شوه او د هغې نه یو کال پس بابا صاحب حاجي ګلکرم خان صاحب چې هغه وخت سره ما هغه سره کار کو بحیثیت کارکن صحافي او حمدالله صاحب د دې ادارې پرانسته کړې وه د هغې په لاس او الحمدلله د دې د ادارې نه ډېر خلک فارغ شوي دي چې په هغې کې زمونږ هم یو ماشوم دی چې په 2008 کې دلته سټوډنټ و او نن په دغه کې په لندن کې پی ایچ ډي کوي. نو هغه هم د دې ادارې اعزاز دی چې هغه ته چې کوم دی هلته کې دومره لوی اعزاز ملو شوی دی. نو موږ د دې د کامیابۍ او د پرمختګ دپاره دعاګویو او همیشه به هم دې ادارې سره چې څومره ژوند دی نو تعاون به زموږ موجود وي. کتونکو دغه زموږ مامزی یونین کې دغه دي چې زاړه صحافیان دي پکې هغه ټیم چې حاجي صاحب سره راغلي دا موږ سره یو بل ملګری دی نصرت حسین توپان. نصرت حسین توپان هغه ټیم کې چېرته وي؟ دا کوم وخت کې چې د دې کالج افتتاح کېده نو هغه وخت کې موږ د حاجي صاحب شاګردان وو بلکې زه خو د 90 نه مخکې د 80 نه 78 نه زه چې کوم دی د حاجي صاحب سره وم او خدای دې حاجي صاحب له اته واړه جنتونه ورکړي. ډېر ښه انسان و، د خلکو په سر به یې لاس او شفقت پې رغه کو. حمدالله جان صاحب هم خپل ځان له یو تاریخ دی په تعلیمي میدان کې. نو د حمدالله جان صاحب هم شکریه ادا کوو چې هغه
کم کمزوري خلک خصوصا صحافیانو ته ریلیف ورکوي. زمونږ یو بچي دوی ته هم ریلیف ورکړی دی. نو د حمدالله جان صاحب هم شکریه ادا کوو. په دې موقع دعا هم کوو چې خدای حاجي ګل کرم خان له اته واړه جنتونه ورکړي او دا دعوه لرو چې موږ به په هره موقع د حمدالله جان صاحب مرسته کوو. ډېره مننه. کتونکو موږ په جار دا وایو چې ارصدي چې څومره صحافیان دي نو زه وایم دا د حمدالله صاحب او بیا د فیض محمد په دغې وایم په ډاډ باندې چې دلته کې به تاسو ته نامنې نه وي نه به تاسو ته چې کوم دی نو داسې پیس یا دغه خبره وي او همدغه وجه چې دغه کامیابه روانه ده. انشاءالله د حمدالله صاحب په جون باندې به بل یو پروګرام کوو د هغه دغه شاګردان به هم تاسو ته ښایو. نو اوس دغه افتتاح پروګرام هم ډېر اوږد کړ. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ.